بیا بچی برباد شو نو بچی هم پکې راغله برباد شو تا برباد شي نو دې کې ډېر زیات نقصانات دي په طلاقو کې د دې وجې نه شریعت دې ته حلال ویلي دي خو ابغض الحلال ورته ویلي دي ما د حدیث مفهوم درته وایي د رسول الله مبارک او د دې وجې نه شریعت په دې کې قیودات ذکر کړي دي که د ښځې د خاوند منځ کې اختلاف راشي او ناشیزۍ نو قرآن څه وایي فاهجروهن فی وعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هغې سره که واهجروهن فی المضاجع بیا واضربوهن او که دې د پسم نه سمېږي نو شریعت وایي فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یرید اصلاحا شابسې نو یو حکم دی یو مقرر کې بل هغې د خپل منځ کې سره فیصله وکړي طلاق دی نه ورکوي کېدای شي خدای پاک یې جوړه راولي او دې وجې نه شریعت طلاق د حیض دا درې بدعي ګرځولي دي اوس به راشم چې دغې ته بدعي ولې وایي دا تمهید مې راته مخکې کړه اوس به دا ووایو چې دا بدعي ورته ولې وایي حیض زمانه نفرت او د نفاس دې کې سړی د ښځې نه متنفري ښځه لام بینا جامې صفا نه اچوي د ده جما ورسره بند دی زمانه د تنفر وي زمانه د عدم رغبت وي زمانه د عدم رغبت وي زمانه د عدم جما وي نو چې دې وخت کې دا سړی رغبت نشته نو شریعت پابندي ولګوله چې نه به ورکوي ولې هسې بعضې وخت بندروانه راشي نو د ښځې د خاوند جوړه په څه راځي په جوړه په جما راشي ښځه راشي نو ښځه خاوند رضا کړي او جما ورسره وکړي جوړه راشي یا بعضې وخت کې ښځه د خاوند نه خپوي خاوند پرې کمزوري وي نو دې لاړ شي رضا را رضی کړي نو قصه سمه کړي په جما جوړ حقیقت ته وایي روانه په دې جوړېږي دې وخت کې جما کولی نه شي او لمسم د انسان اشتیاق ښځې ته نه راځي ځکه ښځه وجود خیلني نو جوړه د جوړې چې کوم داعیه ده هغه داعیه د جوړې نشته داعیه د جوړې نشته نو په دې نسبت شریعت پابندي ولګوله چې نه به ورکوي ولې اصل د ښځې خاوند منځ کې اختلاف دی د ښځې د خاوند اصل یو بل سره زمانه تلفور ده نو پابندي ولګوله چې دا شی خبره ورونه نه شي چې طلاق باندې نه به ورکوي او چې ټولې نو طلاق والا ورکړه نفاس کې به هم نه ورکوي چې ټولې نو دې وخت کې بیا بنده طلاق روانه راشي ژر جوړه شي د بنده په منځ کې روانه راشي نو زمانه د تنفر نه زمانه د محبت دي داعیه د جما موجوده وي ښځه صفایي کوي نو فورا جوړه راشي دغې وخت کې بیا اشتیاق د طلاق نه چې زمانه د تنفر شي نو اشتیاق د طلاق پیدا شي داعیه نشته د جوړې خبره ورسېدی که د پابندي ولګوله دویم دا دی چې په هغه طهر کې چې جما نی شوې ولې چې جما شوي او طلاق دې ورکړه نو ښځې ته ضرر دی ولې ضرر دی که د دې نه علوق راغلي نطفه علقه نو د ښځې عدت اوږد شو ظلم ولې کوي چې طلاق ورکوي جما مه کوه چې جما ونه کړې نو 3 حیضه پس به ښځه پاکه شي بل خاوند نه بل که مېړه کوي وکړي اسان به شي یا که په حیض یې نه راځي نو 3 میاشتې پس بل مېړه کولی شي دا لیکن چې جما دې وکړه او دې دا حامله شوه وایه اوس به کله بیا بل خاوند کوي اوس خیر عدت ډېر اوږد شو 9 میاشتې پس بچي کېږي او بیا 4 ورځې پکې نفاس هم دی نو یو نقصان پیدا دی چې عدت په ښځه اوږد شو
او دویم نقصان یې څه دی؟ دویم دا که دا ښځه دا الولد دي نو دا بل څوک به یې وکړي او چې بچی یې وشي بیا څوک خوښوي نه. دې وجې له شریعت پابندي ولګوله چې بغیر د مسیس نه اجماع د یو سره نه کړي نو طلاق ورکړه نو عدت به ژر پوره شي. که عیسی په 3 میاشتو کې او که حایض دی نو په 3 میاشتو کې نو قصه به ختمه شي بل مېړه به وکړي. او د یو ته ولې احسن وایي؟ دې ته ځکه احسن وایي که سبا بیا ستومانه شي یو بل ته رجوع کوي نو په اسانه به وشي. یو طلاق دی بې د نکاح به وشي. رجعي طلاق دی حکم یې درته وایم بغیر د نکاح نه به ښځه خاوند بل شي دا. او که عدت تیر شو د هغې نه پس یو بل سره مینه پیدا شوه نو نکاح دې وکړي جوړه اسانه ده. یا لکه پوهېږې په خبره خو که 3 یې ورکړله بدعي دي. ولې؟ ځکه سړی جذباتي دي 3 ورویشتل او سبا ستومانه دی نو څه کوي؟ حتی ترک حضرت الغیره قصه دې بل خوا لاړه نو 3 ته ځکه بدعي وایي. طلاق فی الحیض والنفاس ته ځکه وایي دویم یې کړی پوهېږې په خبره. او 3 ته ځکه بدعي وایي چې لاره جوړه بنده کړه سبا به ستومانه بیا به څه کوي؟ بعضې وخت بنده طلاق د غوسې نه وي بیا ستومانه وي او دویم مه ورکوه لاره دې ځان ته ډېره خراب تنګه کړه. که یو د نبي چې ته بل ووت نو مغلظه به شي. اوس دې لومبي ته احسن ولې وایي؟ ځکه یو دې ورکړه بس 2 پاتې دي پروا نشته. که سبا جوړه کېږي په اسانه کېږي. او چې دا 3 په 3 طهورونو کې من غیر مجلسن وایي چې هغې ته حسن وایي. حسن خو په دې معنی وشو چې سنتو مطابق دې ورکړل د حیض او د نفاس وخت نه دی. حسن خو په دې معنی شو چې جذبات ته استعمال نه کړو چې 3 غون ورکړي. خو د هغې په نسبت باندې څه دي؟ ښه نه دي. ولې؟ دویم طهور کې دې بل ورکړه بل طهور کې دې بل ورکړه لار خو دې بنده کړه که نه او په احسن کې لار نه بندېږي. لکه پوه شئ په خبره نو په دې تاسو پوه شوې د طلاقو هغه هم درته وښودله نقصانات. او دویم مې په دې هم پرېږدي چې د لومړي ته احسن دویم ته حسن او دریم ته بدعي ولې وایي. اوس به راشي مولانا صاحب یو بل تقسیم دی دا ګورې ما خپل مذهب ووایي د هغې مذهب کې خبره کوم درته. دویم دا دی چې طلاق بیا 2 قسمه دي یو ته رجعي وایي بل ته باین وایي. رجعي هغې ته وایي چې بغیر د نکاح نه ته رجوع کولی شي. هغه دا دی چې صریح الفاظ سره طلاق ورکړي یا یو یا 2. صریح الفاظ ما تاسو پوه کړئ دا به بالتفعیل لفظ د طویل لام قاف استعمال کی. صریح الفاظ استعمال کی شابه سے یا یو ورکی یا 2 ورکی بس بغیر د نکاح نه رجوع کولی شي. او د عدت دوران کې بې د نکاح نه رجوع کولی شي. او چې عدت تیر شو عدت کې د مونږ او د شافعي اختلاف دی. مونږ عدت بالحیض وایو یاد دی که نه هغه عدت بالاطهار وایي. زمونږ په دې کې 3 حیض تیر شي او یا که عیسی حیضونه راشي 3 میاشتې تېرې شي نو بیا دا رجعي باین ګرځي. بغیر د نکاح نه بیا نه ښځه کېږي نکاح به وکړي تجدید به وکړي. نو ودې پېژنه چې رجعي شابه صحیح په کومو الفاظو طلاق ته رجعي وایي شابه چې صریح الفاظ یې صریح کومې چې کومې وضع شرعا شوې ده. صریح دا چې کوم الفاظ د طلاق لپاره شرعا وضع شوې ده. چې کوم الفاظ د طلاق لپاره شرعا وضع شوې ده لکه د خوراک لپاره اکل وضع دی د اوبو څښلو لپاره شرب وضع دی. نو بعضې لغوي وضعي دي بعضې شرعي وضعي دي. نه پوه شئ په خبره. نو شرعي وضع چې د کومو دپاره شوې ده چې هغه د باب تفعیل طلاق القاف دی. نو عدت دوران کې بې نکاح نه رجعي ده کوي رجوع کولی شي. او چې عدت تیر شو نو بیا په نکاح نه بغیر رجوع نه شي کولی. او یو باین دی. باین څه ته وایي چې هغه الفاظ استعمال کې هغه الفاظ چې د هغې د مفهوم نه یا د لغت نه تفریق معلومېږي او صریح نه د هغې د مفهوم نه شابه یا معنا لغوي نه
یا د مفهوم نه تفریق معلومیږي خو هغه کې باندې نیت د طلاق وي کله د طلاق وي طلاق نه صحیح کېږي نیت د طلاق وي کله د طلاق په کې نو بیا نه صحیح کېږي لکه خدای ته وي دا ما خوشی کړی نو خوشی کول د تفریق لپاره استعمالېږي خو خوشی کول خدا معنا هم لري چې دا ما پروا نه ساتم چې زه خوښۍ کوم طلاق نه راکوم خوشی دا معنا یا ما خوشی کړی دا د دې لپاره استعمالېږي چې دا د نفرت کوم او ما خوشی کړی هغه طلاق لپاره استعمالېږي نو کله د طلاق وي خو طلاق واقع شو او کله دې طلاق نه واقع کیږي خود باندې کې روز تراله کې یو نیت پکې کوڅه کېږي کدوا او کدرې کس ادا دا ویم رستو باب کې یا وتوي ته ما خورې دا ګول زهار نه ده ها ډېر خلک ته خطا کېږي ویلا زهار دی زهار نه دی زهار کې څه تفصیل روان دی ته ما خورې ته ما مورې نو کله ته طلاق وکړو یو معنی تقدر چې خور مور سره جما منه نو جنت د طلاق وکړو طلاق باین واقع شي او کله ته طلاق به نه کړي نه پېږي خورې سمانا دینه خورې ته ما مورې سمات تر شو مور غوندې او ما باندې را نه دیږي مور په شان باندې عزت غواړي مور په شان باندې حکمونه چلے نو طلاق واقع نه شو زپلار کرا منو نو یو امنیت ته پکې دا وکړو د طلاق نو طلاق واقع شو او کدا نه ته ونه کاسه زجر ورکړي یا کور نه شي چاړي طلاق نه واقع کیږي نه په شی په خبره نو کوم الفاظ چې شرعاً وضع الطلاق د پاره لسمه وي او د تفریق په معنا مستعمليږي نو هغه باندې چې استعمال کړي او نیت ته پکې را طلاق او کړو باید واقع شو او کنه دې کړي طلاق نه واقع کیږي اوس باین څه ته وایي باین حجلاوالی ته وایي خو لیکن دا بغیر د نکاح نه دا باین کو مغلظ نو باین کو مغلظ نو دا بیا د نکاح سره واپس کیږي ویا هغه طلاق دلال ختم شو هر سړی د درو طلاق مالک دی نو چې یو دوه ورکړل او بیا نکاح وکړه یا رجوع وکړه په طلاق رجعي کې یا نکاح وکړه په طلاق باین کې دا سره کیږي نه طلاقونه د تماشې نه د دوه کال څه ضرورت دي اوس یو در سره پاتې دی هر سړی داسې فرض کړي چې تماشا کې درې کال څه سره طلاق نو چې یو دیوالو نو څو پاتې شو چې دوه دیوالو نو څو پاتې شو او چې درې دیوالو ته تماشا ګرځاوا اسم نشته بیا ته تماشا ګرځاوا بیا څه کېږي په دې مثال شو الحاصل بیا مغلظ هغه ته کې درې ورکی په یو ځای ورکی یا متعدد اوقات کې ورکی یو ځای ورکی یا متعدد کې ورکی نه هغه څه ویل کېږي مغلظ دا علاج نشتا دا علاج هغه چې حتی تر کې حزو جن غیر ولا بل سره باندې کار کوي کوئی شي په خبره هغه ګناه ده ډېر خلک وایي کنه وی سړی طلاق ورکړي او زور خدای لري چې بچا سره باندې کار کوي نن سبا د مستشرقین دا سوالونه کوي یره شریعت دا حکم ډېر ظلم دی وایي قرآن ته ظلم دی وایي دا چې دا نقصان چاو خدای نه دی کړی دا سړی ولا درې طلاق ورکړي او چې سړی درې طلاق ورکړي نو خدای له څه ګناه شي چې دا بچا سره نکاح کوي او جما پکې بیا ولا باندې او خضرانی دوک او هغه کوي زور خدای له شو دا یو خان هغه خدای له درې طلاق ورکړي چې دې طلاق ورکړه هغه خان ته بیا قرار مولا صاحب دا دواړه راځي صبر کوو مولا صاحب ورته وی چې بل علاج نشته دی خان ته وی تا بچا ته په نکاح کو او دا نکاح نه پس پر سره دا غم کوي چې امام کوي هغه نه پس په طلاق درکې عدت وغیرہ چې دې نکاح کوي وی ما په نکاح کوي بچا ته وی دې چاته په نکاح کوي ما په طلاق نه ورکړي دا ورکړي دې چاته په نکاح کې چې وسره شپه دې لکه نو بیا وګورو سره طلاق دور کا ما په نکاح کې ولې هغه خو خیر خان خو خطرناک الفاظ استعمال کړ چې ما طلاق دور او ما په بل شپه لګي ولې طلاق دور کړی دې چې شپه له چاره ولګي
لکه ظاهري خبره د خانې وټیک شو که نه نو مستشرقین هم دا وایي مولانا صاحب دا پې پوهېږه د شریعت تا ته دا نه وایي چې یو سړي 3 طلاقه ورکړه او بیا بل چا سره جما وکړو بیا به ډومبي له حلال شي بلکل نه وایي شرمنی کې به درته راشي لعن الله المحلل والمحلل له چې څوک دا کار کوي لعنت دي وي پې ځان پوهېږه دلته په نقطه چې دا څوک تحلیل کوي چې ولکه دې دپاره ورسره جما کوم چې ډومبي له حلاله شي ثواب ګټم ثواب نه عذاب دی وګټ خوار شي عذاب دی وګټه لعنت در باندې پیغمبر ویلی دی او محلل له چې دا کوم طلاقي دی په دم لعنت دی نو شریعت وی دا به نه کوې دا ګناه ده دا حرام دی شریعت خو یو حکم ذکر کړی دی که بالفرض دا ښځه بل چا سره نکاح وکړي او بیا ورسره جما وکړي هغه طلاق ورکړي نو یاره شرعا د ړومبي خاوند له بیا حلالېدی شي شریعت دا نه و چې داسې کوه الله اکبر پوهېږې شریعت ښځې ته وایي ونه کې ګورې داسې شریعت څه وایي ونه کې ولې ونه کې ځکه چې څوک در سره په دې نیت جما کوي چې د ړومبي له دې حلالوي په هغه پیغمبر لعنت ویلی دی او شریعت دې خاوند ته ویلي چې دا بیا ونه کې ګورې او که په دې نیت دې وکړه چې بل څوک په جما وکړي او ما له به حلاله شي په تا پیغمبر لعنت ویلی دی نو شریعت پابندي لګولې ده چې نه به کې دا خو یو حکم شرعي ذکر کا چې دا ټول عمر په خاوند حرامه ده چې درې طلاق یې ورکړ البته که بل دی نکاح وکړه دې دپاره نه چې دله حلالېږي نکاح وکړه په صحیح طریقه ثوابي نکاح او جمع یې ورسره وکړه او ښځه خوی خراب نو هغه هم طلاق ورکړه یاره بیا که دې ړومبي له راځي نو بیا ورله راتلی شي ولې بس ښځه به اوس خوی ټیک ساتي چې یو لم طلاقه شومه بل مې وکړو بل لم طلاقه شوم وروڼه به م ورته پیغور ورکوي بچي به هم پیغور ورکوي که دا ټول اولاد وي قوم هم پیغور ورکوي چې بیختې وده نو 2 طلاقه شو ته پاسه به برانې کوې بیا به سمه وي درېمې څوک نه کوي بیا وایي د 2 طلاقه ده درېمې نه کوي ژوند یې بربادېږي په زنا کې به مصروف وي نو شریعت ځکه وایي چې د ړومبي له کوس راځي راتلی شي خو سر به سول به سر نه راغلي اوسه نو شریعت خو تا ته مه کوه چې څوک در سره جما کوي بشرط تحلیل قید لګومه نو لعنت دی پې ړومبي ته لعنت دی نو شریعت ته لعنتي نه راځي او شریعت درته وایي چې خانې لعنتي نه راځي او شریعت درته وایي چې څوک د جما کوي دا لعنتي دی نو چې ته بیا به ړومبي له راتلل غواړې سره د دې نه چې درې طلاق یې درکړي ګوره ښه هغه خلاصې له اوس راشه چې ته واپس بیا دې طلاقې نه راتلل غواړې چې څو طلاق یې درکړي دي درې حد یې نه دي پرېښی د طلاق غونډې درکړي دي شویم شرمولې بې عزته یې هم کړې او داسې طلاق یې درکړ چې بل سره به جما کې هله به ورله روا کېږي او ته بیا هم دله راځې نو تا له هم دقه سزا پکار ده څنګه مې وویله که چې ته را نه شي دله منه ده تا ته څوک وایي چې د ړومبي نه راځه چې څوک در سره جما کوي په هغه لعنت دی لعنتي سره نه راویږي چې واپس دله راځي دا لعنتي دی دله بیا راځي نو شریعت دا مه وایه چې ګنې یاره دا خو ښځې له سزا ده ښځې سزا نه ده دا دې لپاره چې دې ټولو باندې دا سوری فاتحې غږی چې بیا څوک ښځه ورنه کړي وله ولې درې طلاقونه ورکوې درې دې ورکړل چې سبا وله څوک ښځه نه ورکوي او هغه موله را نه شي هم پې بنده شوه شریعت پې هم بنده کړه ولې درې طلاقونه ورکوي دې کې د ښځې فایده ده چې څوک ښځو له درې طلاقه بیا نه ورکوي چې ان پې بنده شوه نو که ښځو دا فیصلې وکړو چې موږ به بلکل تحلیل نه کوو نه به راځو بیا به څوک درې طلاقه نه ورکوي خو دا خو ده ته پته ده چې دا مړه خو څه چل کېږي خو یو طالب دی افغانستان او څه پته یې نه لګي اوس هغه سره به شپه تېره کړي او طلاق ورکړي بیا هم مانه راځي څه پته یې لګي درې طلاقه ورکړل داسې دا ګوره زما په دې خبره یعنی دا سزا د ښځې له نه ده سزا د ښځې له څه لپاره ده وایه چې دا ولې ګناه کوي راځي دې په ړومبي له ولې راځي ړومبي له چې ګناه کوي شریعت دې دپاره دا شی مقرر کړه هغې له سزا نه ده پوه نه شوې په خبره هغې له سزا نه ده چې هغې له سزا ورکړو ځکه شریعت دا سزا ورکول چې بل طرف جرم ګڼلی دی
هغه سزا چې ولا ورکه بل سره نکاح په دین کې بشرط التحلیل نو د لعنتی ویلې دي او په کوم لعنتی نو شریعت دا معنا چې مکوا او چې خدای بیا مو چې درازم نو ټینګا شه ولې راځي وای مراد وای په خبره خو پوه شوې کنه نو دا مطلب نه دی چې د طلاق ورکو سزا خدای ته ملاويږي سزا خدای ته نه ملاويږي سزا دله ورکو چې دا خدای په ټول عمر باندې شي سزا دله ورکو چې ټول عمر په خدای باندې شي او که سره دې خدای وي نه خدای راځم نو دې طلاق له ولې راځي د خوښ وځولې دله کور او شرمو مور پلار دې تو شرمو بدنامه کړې او چې بیا راځي نو تاسو سره وکړه په خبره خو رسېږي کنه نو دا مې ته واجبہ نقطه ویل ته په دې مقام کې او براشه مولانا صاحب دا خو اوس یو بل حکم د طلاق څه دی نو مشوره خدای چې ابغض الحلال الى الله ما ته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې طلاق ابغض المباحات دي لیکن مولانا صاحب د کسي کی نکاح کې تمامینو کې مشوره ده چې نکاح سنت توبه عند التوقال واجب الخباره ته پکې احکام ویلو چې کله حرام ده کله فرض دا نه کېدل تم ده باندې موضوع کې طلاق فرض دی هغه دا چې خدای خاوند یو بل حقوق نشي کولی او نوبت بغض او حسد او ګناه ته رسېږي نوبت بغض او حسد او چا ته رسېږي ګناه ته رسېږي او یقینا رسېږي دی وخت طلاق در نشته دی فرض دی ولې که حق نشي ادا کولای د خدای یا خدای خاوند حق نشي ادا کولای بغض ته رسېږي قتل قتال ته خبره رسېږي دشمنی ته خبره رسېږي عداوت ته خبره رسېږي زه یو مثال درکوم یو ښځه دې کړې ده او د دې ښځې په خپله رشته کې یو بله لږ وخت یو زنا ورسره کوي او دې نشي منع کولی دې بالکل منع کولی نشي نو پرېږدې ده ورکه طلاق چې ما غفل وکړي په بعضې موقعو کې طلاق مولانا واجب دی چې غلبه د ژوند د دې خبرې چې که طلاق نه ورکوم نو په ګناه کې مبتلا کېږم بیا دې هڅه ده غلبه د ژوند او په عامو حالاتو کې حرام دی چې د ښځې څه ګناه ني غلطي ني او ته هسې زور سرزوري کې طلاق ورکوې حرام دی په بعضې موقعو کې مکروه دی چې معمولي غلطي وي او په عامو حالاتو کې مباح دی په عامو حالاتو کې خو سره د دې نه چې مقبول دی ښه شی نه دی اوس براشه مولانا سے کتاب الطلاق وقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اوس ورکوا چې پیغمبر مفرد نه طلقتم کی صيغه د جمع ولا راځي نو بعد حضرات وایي چې دا خطاب پیغمبر طرف امت کو سره مراد دی یا ایها النبي وامته یا ایها النبي وامته اذا طلقتم النساء او بعد حضرات وایي چې تقدیر داسې د عیني لیکلي دي یا ایها النبي قل لهم اذا طلقتم النساء قل لامتك پکې مقدر دی قل لامتك امتك واذا طلقتم النساء او بعد حضرات وایي چې خطاب پیغمبر طرف او طلقتم کیم خطاب پیغمبر ته دی اوس یې غره جبه تعظیما راوړی دا لکه یو کس چې السلام علیکم نو کته پیغمبر ته حکم کوي بالکل روبه ابتداء پیغمبر ته حکم کوي او مراد څوک وي مولانا صاحب ټول امت وي فطلقوهن نو طلاق ورکړي دي لرا لعدتهن ابن عباس وی فی قبول عدتهن لا وقتیه ده وقت عدتهن او د ځان په کډو قسم عدت ده یو عدت تحل د زوجي ثاني لپاره دی عدت چا لپاره دی د حل د دویم خاون له حلال شي یا د رجب باین ګرځي هغه کې اختلاف د زمون پولیس په حل دی د چابي سه پولیس په توبر دی یو عدت د وقوع طلاق دی یو عدت د چاري د وقوع طلاق ځان په پیکا یو عدت د چې روبي خاون له حلال شي دا دویم خاون له حلال شي یا عدت داری چې دا روبي خاوند ته باین شي نو هغه عدت کې اختلاف دی ازمون پنځ باندې په حیدونه د شافعي سے پنځ باندې په دوهرونو یو عدت د وقوع طلاق دی نو
نو عدت د وقوع طلاق پکې ورکې هغه عند الكل طهور دی په هیڅ کې طلاق نه ورکې نو دلته کې د عدت نه کوم عدت مراد دی د وقوع طلاق فطلقوهن وقت عدتهن فوقت عدت تدوی کې او دې ته عدت ولې وایي ځکه خلک شمیري چې طهور به کله راځي چې د طلاق ولا ورکما او هغه شمیرل کېږي يعد ځکه عدت ورته وایي نو دلته دا وقتي دی لکه قیمت ولات لدلوک الشمس تقبیلینا او د عدت مراد عدت د وقوع طلاق دا بالاتفاق طهور دی واحصل عدة تشمير دا عدت دلته د عدت تشمیر نه مراد معنا لغوي عدت مقصود مده مراد ده لکه احصل عدة احسنه ما حفظناه وعددناه وطلاق السنه ما قوت سنت دا معنا نه ثواب دی پکې شابه سي ان يطلقها طاهرا دې ولا طلاق ورکې طاهرا په دې حال کې اذا اخذت طاهرا ګور طاهرا صفات د خدای دي ما تاسو ته دا صفات غالبه دي طاهرتن بکارو من غیر جماع ويشهد شاهدين دو گواهان په مقرر کا دا دو گواهان په اتفاق مولانا صاحب دا واجب او فرض شرط نه دي او دو گواهانو کې دا شرط چې تبا د خدای د خاوند کې اختلاف برابر شي خدای وایي چې ما طلاق را کړی دي سړی وایي ما نه دی ور کړی خدای وایي ما نه دوه را کړی دي سړی وایي ما یو ور کړی دی نو دا دو گواهان په دې کې ضروري دي نو طلاق حقوق کې د گواه ضرورت نشته دا زمون پولیس کم یو طلاق دی سنی دا زمون پولیس احسن دی نور علماء دا احسن او حسن کی تفریق نه کوي بس هغه دیتا طلاق سنی وای دا چې مفتی ما وای حسن او احسن او موږ سنی دوه قسمه کو یو احسن او بل حسن زوج مخکې لا شمال ناصر وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعض وان شاء طلق قبل ان يتمسى فتلك عده التي امر الله ان يطلق لها النساء. اسماعيل بن عبد الله نقل كده امام مالك نقل عن نافع بن عبد الله بن عمر انه دار غائب فرس کا کہ عبد الله بن عمر طلق امراته كل بيبي طلاق ورکړ ولې حال کې بيبي حائضه وا او زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع حکم نو معلوم چې هیڅ طلاق ورکول جائز دی او کنه جائز دی فسأل سؤال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحيث طلاق ورکړي سره بسکاو فقال تمره حكم قد ارجد ابن عمر تا فليراجعها امر دي رجود ابن عمر دي اخبر خدتا ثم يمسكها يعني وسادي حتى تطهر شفاك شيء طهر راشي سوچ كواها ثم تحيض بيدوم حيض راشي ثم حيض دوم ثم تطهر دوم طهر راشي لو ان شاء بيدوم طهر كي كفوه يودي سادي ساتن سر طلاق رجعي رجوع وتوبه بعد وان شاء فقدم طهر کې بیا بخر طلق وقبل ان يمس ما كده غیر چې جما وسره وي جما مخ کې طلاق ورکړي فتلك العده هذه عده من كم عده خلو ذو وقوع طلاق فتلك العده تدعى عده الطهر التي اغد امر الله ان تطلق لها فيها تطلق لها فيها النساء طهر کې ورته په حج کې بیان ورکړي نو غرض امام بخاری څه شو د دې آیات تراولو د دې باب نه چې عدت د وقوع طلاق په اتفاق طهر دی عدت د وقوع طلاق په اتفاق سره طهر دی نو حدیث تم طلقهن لعدتهن او حدیث کې معلومه تطلق لها النساء فيها النساء نو د امام بخاری د دې باب غرض معلوم کړه څه غرض شو چې وقوع طلاق عدت څه دی عدت په لغت کې څه ته ویل کېږي شمیر ته وایي او په اصطلاح کې دغه مده مخصوصه مراد ده او هغه مده مخصوصه د وقوع طلاق ته مراد ده اوس مولانا صاحب دلته راشه دلته یو څو ضروري خبرې دي یو خبره خدا ده چې د حیض طلاق واقع کېږي کنه واقع کېږي نو دا خو دې دویم باب کې درته وایم اذا طلقت الحائض دا مسله خو دې دویم کې درته وایم لیکن دلته یو بله خبره راغله مولانا صاحب هغه دا ده چې په حیض کې طلاق ګناه ده حدیث کا مسائل معلوم کړو په حیض کې طلاق څه دی لکه ګناه ده دغه موږ دې بدعي وته وایي
ولې ګناه ده؟ ځکه پیغمبر مبارک په غصه کړی د رسته به راشي او دا دی ورته اصول ښول چې طلق قبل ان یمس یا تمس چې طلاق به ورکوي خو په هغه طهر کې به ورکوي چې جما ورسره نه شوی نو په حیض کې ګناه ده او عقلي وجوهات په تمهید کې ما درته بیان کړل چې زمانه د تنفر د داعیه رښته د جما هغه ته ما ذکر کړ یو دې دا معلومه شو دویمه دې مولانا یو بله خبر به یو سوال راځي السؤال دا چې پیغمبر مبارک ته مره فلیراجعها دې نه خدا معلومي طلاق رجعي کې رجوع کېږي بغیر د نکاح نه هم مره فلیراجعها دې نه څه معلومه شوه وایه چې طلاق رجعي کې فلينكحها رانغې بغیر د نکاح نه رجوع کېږي دا خبره خلاصه شوه لیکن یو بله خبره دې نن دا راووته هغه اشکال دی چې ورته فرمایي رسول الله مبارک چې حکم وکړه چې رجوع کړي نو چې حیض یې راشي او بیا پاکه شي نو بیا به وله چې دوباره بل حیض یې راشي دویم طهر ته دومره مبتدې ولې کوه نه پوهېږې په خبره پکار دا وه چې دا یې ویلې وي چې ثم ليمسكها حتى تطهر بس د ثم تحید څه به راځي چې دویم حیض به راځي او د حیض نه پس به دویم طهر راځي خو چې حیض نه پاکه شوه نو خو حیض که طلاق وله ورکوي دا دویم طهر ته ولې خبره اوږده کړه حالانکې په دې خو د علماء اتفاق دی چې د حیض نه پس به د لومړي طهر کې طلاق ورکوي ټولو په صحیح دی دوه جواب یې دي یو خدا دی چې د په حیض کې طلاق ورکړو پیغمبر مبارک زجر ورکوي چې اوس به یې ساتې د حیض په څېر طهر کې به هم نه ورکوي بل حیض کې به هم نه ورکوي دویم طهر کې به یې ساتي ولې په حیض کې طلاق ورکوو ته یې زجر او زور نه ورکوله چې بیا څوک داسې نه کوي همدا ښه ده چې دی نه دا خوښه پرېږدي دا به رسوي نفقه به هم ورکوي سکنا به هم در سره یې ساتي او دویم رسول الله مبارک ډېر هوښیار و هغه په دې نسبت ورته خبره اوږده کړله چې که خدای جوړه راولي که دا ویلې وې چې حیض ختم شي نو طهر کې ورکړه نو چې څنګه حیض ختم شوی نو فوري به طلاق ورکړی نو فایده حاصله نه شوه که نه پرېږده ورته په دغه طهر کې مه ورکوه کېدای شي ښځه یې رضا کړي جوړه یې وشي زمانه یې ورته ممتده کړه ده ته زمانه یې څه کړه ممتده کړه نو یا زجرن او یا د اصلاح دپاره چې کېدای شي خدای پاک د دواړو اصلاح راولي او د دویم طلاق نوبت رسر نه رانشي په دې خو رسېدی که نه نو حدیث ته څه معلومه شوه حدیث ته دا معلومه شوه چې په حیض کې طلاق واقع کړی دی یو دویم ته څه معلومه شوه فلیراجعها چې دا طلاق شوی دی دا مسله راته اوس کوم په دې باب کې ځکه رجوع خو هله کېږي چې طلاق شوی وي چې طلاق نه شوي د رجوع معنا لغوي به نه دی پرې اعتبار معانی لغویه ولري اعتبار کومه معانی ولري اصطلاحیه ولري شرعیه ولري او رجوع په شریعت کې هغه خپله معنا ده چې پس د طلاق نه رجوع ده الله اکبر پس د چا نه د طلاق نه نو چې وي فلیراجعها رجوع سبق طلاق والی بل دې څه معلومه شوه بل دا چې ثم تحید زجر یې ولا ورکړه چې په لومړي طهر کې به نه ورکوي په دویم طهر کې به وکړي او بل دې څه معلومه شوه چې عدت د طلاق طهر دی یاد دی د وقوع او قبل ان یمسنا څه معلومه شوه شابه چې جما دې کړي نو طلاق به نه ورکوي هغه بدعي شو دا هغې وجې زما د بدعي ویلي دي باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق غرض امام بخاري معلوم ده یو خلافي مسئلې ته اشاره کوي چې په حیض کې طلاق واقع کېږي او که نه واقع کېږي دغه رنګې نفاس هم دی نو ائمه بعد ټول په دې متفق دي چې په حیض او نفاس کې طلاق واقع کېږي خو بدعي دي ګناه ده او پلیز ده ابن حزم پلیز ده ابن حزم داود ظاهري اهل ظواهر روافض حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم داغی پلیس طلاق په حیض کې نه واقع کېږي تو په یاد کړ ابن حزم شبع داود ظاهری ابن حزم داود ظاهری روافض خوارج حافظ ابن قیم ابن تیمیہ دیوی طلاق په حیض کې نه واقع کېږي لیکن لا دلیل معهم اس دلیل وسره نشته امام بخاری په دې ټولو رد کوي خو ګورې يعتد حمزه استفهام مقدر يعتد بذلك الطلاق حکم یې ونه کړ حدیث ته خپله بس معلوم شي
ایعتد شابسه دغه طلاق شمیرل کیږي کنه لغوه دی نغیب لغوه دی حق تماچا کې درې پدرې پاتې دي او موږ وایو نه یعتد یو کال دې دوړه کا او دوه پاتې دي وزور پس مولانا صاحب وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يراجعها قلت احتسبه قال فمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال مر فليراجعها قلت احتسبه قال رايته ان عجز واستحمقها فقال ابن معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت عليه بتطليقة فرمائي سمعت ابن عمر يطلق ابن عمر ذلك غائب فرسكو امرأته خذت طلاق والقضاء حائزة ما في حديث وذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام فرما ليراجعها وجودك ابن عمر هذه قل خذتها يعني كبويك فخبر رجودك ماذا تسوي إذا رجوع فلا معنى مصطلح مرادة إذا نيك طلاق نفس واپس کیدو ته رجوع وي قلت ما ورته وي څوک وي انس وي ابن عمر ته وي یا خدایا انس وي ما چاته وي دا او ابن عمر ته چې تحتسب آیا دا طلاق حسابي کې طلاق ولې نو ما ته وي دا نور ائمه وی لا ولې ائمه اربعه سوي حسابي یو لا نو قال اسوي اتحتسب حمد الاستفهام مقدرك نو قال ابن عمر فما فاي شيء هو اذا سكتيرا ما استفهامي له اذا سكتيرا فاي شيء هو اذا لم يحتسب سمعوا فاي شيء هو اذا لم يحتسب حساب نشنو سجي شو هذا سكتيرا وما استفهامي له فأي شيء بمعنى أي شيء فأي شيء هو إن لم يحتسب فأي شيء هو إن لم يحتسب يساعد ليش سبعي وعن قتادة عن يونس بن جبير تقول المرسلنا لخاء هذا شعبة فذيري عن ابن عمر سند عمر قال سليمان بن حرب عن قتادة قال مره قال زميل رسول الله مبارك فرمائي عمره عمر توي حكم قد يريد فليراجعها قلت ما هو يونس بن جبير سوف يلك يونس بن جبير تحتسب قال ابن عمر تسوي تير جبال فازدي اسوي ارايت ما خبر لك ابن عمر نزان غايب فردي ان عجزا بدزان عاجز كوزان قمقل واستحمق سمعنا ان عجزا زان عاجز ده وقود الطلاق على سنة مشروعة يا خدايا إن عجزا زاني عاجز كده سنة ده وقود الطلاق على وجه السنة واستحمق كما قلتم يوكو فلا يقع قيد لك إن عجزا واستحمق زان عاجزة ده وقود الطلاق على وجه السنة واستحمق زاني كما قلتم ألا يقع يوم ديندا إن عجز عن الرجوع إن عجز عن عاجز كجانا دو رجونا أو ذلك قمقل كده پیغمبر فخبر يعملونكم ألا يقع إذا مقدر له كذلك عاجز كده وقول طلاق على وجه السنة أو قمقل توبه وقع جانا عاجز كده رجونا أو قمقل توبه وقع ألا يقع لكن دريم لرالله لكن خبيام صريح ندي رسول هذا قال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ومدغ مخكني دي سوي يونس بن جبير ولا سعيد بن جبير دي ومكه ابن عمر دي قال حسبت علي بتطليقتنا فما اصاب شو او صحابي کے حسبت وي نو اصاب كون کے پیغمبر بیا حسبت علي بتطليقتن تدا مربع دلیل شو منزل أنت كبك تقدير باسو جبل روایت کی تصریح دا جو حسبت علیہ بتطلیقتن ذکر مقل دواوی کی تحفہ ما فأي شيء هو إلا لم تحتسب ودي بل كده جزاء مقدر كو إن عجز واستحمق ألا يقع بل يقع خلاص شو خبرها والبس إيشا باب من طلق وهو يواجه الرجل امرأته يسوع طلاق ولكي آیا مواجهه کوي سړی خل سره په طلاق مولانا سے مواجهه هم کولی شي او بلا مواجهه هم کولی شي مواجهه پکې شرط نه ده
دو کسانو ته دې ووایي چې ما ښځه طلاق کړه د دوو کسانو ته دې ووایي مواجهه پکې نشته هېڅ ضرورت نشته مواجهې ته که مخامخ دې ورته ووایي چې ته ما طلاق کړې بیا صحیح ده او که مخامخ دې ورته ونه وایي استازي دې ورولېږي چې ورته ووایي چې ما طلاق کړې بیا صحیح ده خط دې ورولېږه ویل الخط یشبه الخط پته نشته چې راته دې نو که خاوند دې بیا وروسته تصدیق وکړو او چې دا خط زما و ټیک شوه ټیلیفون دې ورته وکړه په طلاقو یا هغې ته دې ونه کړه هغې پلار ته دې وکړه چې دا لور مې درته پرېښې ده یا مور ته دې ووایي چې ما بیا دوست ته دې ووایي ویل الصوت یشبه الصوت نو چې تصدیق یې وروسته وکړي چې دا اواز زما و طلاق هغه وخت نه واقع شوی دی خط یې ولېږه میاشت پسې تصدیق وکړه په ټیلیفون یې ورته طلاق ویلی دی یا ما خدای بذات دې ویلی دی یا بالواسطه او بیا وروسته میاشت پس تصدیق وکړه چې او دا ختم زما و یا دا اواز زما دی هغه وخت نه طلاق شوی دی مواجهه شرط نه ده تاسو پوهېږئ خو خیر مواجهه کولی شي غرض د امام بخاري دا نه ده چې مواجهه شرط ده غرض دا دی چې یاره مخامخ ښځې ته طلاق ورکړو لکه ګرانه خبره مخامخ نو ورکولی شي ګناه پکې شته که نه او چې ضرورت یې ورکولی شي رسول الله مبارک په خپل ژوند کې دو بیبیانو طلاق ورکړی دی یو یې حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها طلاق ورکړی خو بیا رجوع کړه حفصې رضی الله تعالی عنها نه ام المؤمنین له یو طلاق ورکړی یو طلاق رجعي خو بیا رجوع کړی او یو دا بله ښځه ده او دې کې راځي دې له طلاق ورکړی دی دې نه بیا رجوع نه ده کړی او یو حضرت سعودي له اراده د طلاق وکړې وه نو هغې ورته ووایي چې ما له طلاق منع کوه زه بوډه یم زه به خپل نوبت عایشې صدیقې ته ووایم خو زما خواهش دا دی چې تا سره په جنت کې په بیبیانو کې یم زه جوړه وشوه نو بس بیا ورته طلاق ورنه کړه وديك راضي زوجر بسيشا وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال سالت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرنا عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ابنه الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال لا لقد عدت بعظيم الحج بأهلك قال ابو عبد الله رواه حجاج بن ابي مريم عن جدي عن الزهري انه اخبره عن عائشه رضي الله عنها قالت وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن وسيم محمد بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له وشوط حتى انتهينا الى حائط فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا ودخل وقد اوتي بالجوديه فوزنت ببيت بنخل ببيت اميمه بنت النعمان بن شراحيل ومع هدايتها خادمه لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسك قال وهل تهب الملائكه نفسها وهل تهب الملائكه نفسها ملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيدي يدعو يده عليها لتدخل قالوا نعوذ بالله منك فقالت أعوذ بمعاد ثم خرج علينا فقال يا أبا أصيل الأكس على رزقين والحقها بأهلها وقال حسين بن الوليد النسابوري عبد الرحمن بن عباس بن سالم عن أبيه وأبي حسين رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا حسين أن يجردها ويكسوها ثوبين رازقيين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن وزير قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد عن ابيه وعن عباس بن سالم بن سعد عن ابيه بهذا وبه باب اسرى حميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم ما قطار كذا البخاري يقول صحاح وراوي قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن ثقة قال سالت الزهرية اوزاعي ماذا الزهري تفوسك في اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه اذا پیغمبر کمی بیبی د پیغمبر نه امان وخت دی د پیغمبر نه استعاذه کړي چې تاسو پناه ورستانه نو قال الزهري وی چې اخبرني عروه خبر را کړی د عائشه صدیقه نه ور سند مضبوط دی او روایت مستند دی د ثابت او مسعود چې ان ابنه الجون یو جنې وا نو مې سره لک سوال وکړه لما ادخلت داخله في رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منه پیغمبر مبارک ورته نږدې شو نو قالت هذه ابنه الجون سبي اعوذ بالله منك دستان امن وعند الله فذات فقال لها حضور پاک ورته فرمایي لقد عست بعظيم تا په ډېر لوی ذات پناوني ولا عظيم د الله ذات الحقي باهلك ذقل اهل تزا دا مواجهه بالطلاق شو الحقي وما تاسو چې الحقي باهلك دا وضع الطلاق د پاره نه دي کړ
نونية الطلاق وشوف طلاق باين شو. قال أبو عبد الله الإمام البخاري رواه حجاج بن أبي منيع، لا حجاج بن يوسف بن أبي منيع، حجاج بن يوسف بن أبي منيع عن جده ذكرني كان أبو منيع عن الزهري، لأن عروة أخبره خبر عن الزهري لا كعائشة قال تاويل يودا. بهم حديث كم درتوهم أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد صحابي لي. قال أبو أسيد سوي خرجنا من قوته سرد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توجوا حتى انطلقنا مولاه إلى حائط يوباخ لنا دا باغ نم شوط وذاك مدينة منورة يوباخ الشوط حتى انتهينا ودي باغ كدنا وردنا ودو ندوبا كي والا باغ ودي قد باغ كدنا دو باغ فجلسنا بينهما ممد دوار باغون بميسك كي ناستو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا كين ها هنا ودخلا باغ تدنا ولا غير. وقد أتي بالجونية أغجيني روستر شويوا أتي بالجونية راتل شوي بجاسرة وجونية دي الجونية ولي وي ابنة الجون دادا سجري ابنة الجون دادي ابنة الجون لولا دارا أتيا دادي لو kita semacam ke dari utiana tidak Abu Usaid sahabi wa qad utiya ratil shiru dakhala rostekana oi khuda ya pak daraf tidak nah balki sawai mumda पैगंबर मुबारक सल्लल्लाहु hatta intalaqna Abu Usaid sahabi wa ke intalaqna mumdaru wasara مباق كيناستو حضور پاک وردن شو وقد اوتیا بالجونیت غجنیر باندې راتلل شویو نو تاسو خپل لږ سوچو کې دلته دې تاسو سوچو کې ها چې دا راتلل په چا کې ابو سعید روزه او بلچا ځکه دې خو پیغمبر مبارک صلی الله علیه نو فانزلت انزلتها نوي اتيتها نوي دا نازل شو په یو بیت کې په نخل د کجورو په باغ کې کله د کجورو باغ نه دیوال ته وغه تحایل وي په بیت کې په باغونو کې بدل نه کورونه خلک ځان نه جوړ کړي باندې کې و په بیت امامه بنت النعمان ابن شراحيل دا کور دا جو دا د امامه کور امامه زوپا د نعمان ابن شراحيل لوروا دا یې کور کې ها ومعها او د دې جنې سره جوړې سره دایته دایا هغه خدای ته وای چې د پلان د کور نه دیناوي سره دي د پلان د کور نه چا سره دي ناوي سره دي جدا لگا التخ ناشته خلقو دا وسره بلد یو خدای راړ شي خالد الله ده خازنه وا خازنه اصل کی تربیت کون کی توای خیر ما ته طویل ډوډۍ ته یاد دی ما ته تکش او ای بیت او خیر ویلی ډوډۍ نو په ډوډۍ ماشوم ګرځي نو خازنه تربیت کون کی څه مطلب دی بلد د ابنه الجون د جونیه خیال سات دا وسره فلما دخلت داخل في بني جنين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي ما تزال بخا سوال توي هبي نفسك دين سمعوا مشوا ini كان هذا شوي اي خدايا پاک هبي نفسك لي نسمعوا ميگي ini كان هذا شوي قالت او تسوي وهل تهب الملكه نفسها للسوقه آیا بادشاہ ځان بازار یانو تبخي ذات ملکه وي او پیغمبر مبارک دې سو وي بازاري دې ته د بادشاہ ډوري ما او تاسو مثال وایي د ملت د بازاریانو دي نو د بازاري ته ځان وخت بازاري نه مراد ذلیل شو دې څه معلومه شو دا معلومه شو چې نکاح نه لشي دې څه معلومه شو چې پیغمبر دې پیژندل آی خدای پاک دې څه معلومه شو چې رسول الله مبارک دې پیژندل قال راوي وایي فأهوى بيده پیغمبر لاس فرمایل کو یذعو یده علیها لاس به کې حوله تسقنا الى سکون کې راشي عجیب ده یو خدای من کو حاضر لا څنګه وړي تخلی څنګه کوي وایي په خبرو کنه خدمت کې راځي ورپسې دوی فقالت اخذوا دي اعوذ بالله منه فقال قد عست بمعاذ بلوي ذات پناه تمام اغذات پناه پیولې کې لوی ذات ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيد ابو سيد اكسوها دې جوړې ورکا رازقيين سپینو جوړو ته وي چې وګړي سپینو دې جوړې دوه ورکا والحقها باهلها وقال الحسين ابن وليد النسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن ابيه وابي اسيد قال ذيك عباس بن سهل کی سالم راغی ابو اسيد دوړه راغی قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت شراحيل دې نه معلومیږي چې نکاح شوه دا وای خدای کوي
مخکې حدیث ته نه معلومه شوه چې نه ده شوې دې نه څه معلومېږي چې شوې ده تزوج نه معلومېږي چې نکاح شوې ده فلما أدخلت عليه جناحة داخل جب رسول الله وبسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك عقيبة بعد فأمر أبا حسين أن يجهزها بسامان ولول جهاز سلك سامان ويسوها صوبين الذين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المستلي قال حدث إبراهيم بن الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه جابي أسيد ده حمزة فلان وعن عباس بارنا ابن سهل عن أبيه سهل بهذا نمخ حديث تاسو په دې ورسېږئ ها لږ صبر او د حاشیه د لګراشه حاشیه د لګراشه وقصتها ما في القسطلاني اذا زي ما له معلوم کې چې درته وایم وقصتها ما في القسطلاني پیدا ها ان ابن سعد به مؤرخ دی چې ان نعمان ابن الجول کیندی خدای کویږي کنه نعمان ابن الجول كندي أتارى النبي كريم صلى الله عليه وسلم معلوم بكنا فقال ألا أزوجك أجمل نساء العرب فعربك يوم ولا جرينا تبنيكا قومنا فتزوجها بنيكا وربا دينا سمعنا مشوا كذا جنة نعمان ابن الجول لوروا تجاربا نزكا وتجونية وي أو وقت سوي أميمة بنت شراحيل وتويلة فرق پیش ہے کہ نہ ہے وقتی پر بخاری کی کم حدیث زو کے پلان دے امیمہ بنت او دلتا او مخکنی حدیث کی وہ جونیہ ویلے وا او دلی حاشیہ معلوم دا شوا کہ دا نعمان ابن الجون کیندی لور ول جونیہ شوا نو راغ نبی علیہ السلام فقال راغ وتا الا زوجك اجمل نساء فتذوق بعث معروف ابا سعيد سو کے وصل لے گئے ابو سعید د جنه سره څوک لګلې دي ابو سعید فمزان سره ابو سعید بوته قال ابو سعید فانزلتها في بني ساعده دې له ډول مشوا چې څوک پر سر راغلي دي ابو سعید فدخل عليها نساء الحي د قبيله خلف راجمه چې داخل فرحين خوشاله وخرجنا اوتلي وذكرنا من جمالها کړي دوله جنه ده او دې نه سماره مشيو خدا معلوم مشوا چې دا ابن الجون د نعمان شراحيل لندنا دين دي معلومه شوا شابا چې نکاح شوی دين دي معلومه شوا چې ابو سعید راستلا او مخکې حدیث کې سو شابه هذا كله في الخير الجاري وفي الفتح فتح الباري حافظ ابن حجر ووقع عنده عند ابن سعد عن هشام ابن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب ومدقق سند جدباب ولا لسوي لأن عائشة وحفصة دخلا عليها عائشة وحفصة بدجينا داخل شوي أول ما قدمت رميت بي ولدي فمشتها قمني ولو وخزفتها نقريد متفوري قالت لها إحداهما يا عائشة يا حفصي يا بي وتوي يا نبي السلام يعجبه من المرأة قولا يودوي إن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاو لكي في غمبر في جندل لكنا او انت سوي انت هب الملكه نفسه نفس على السوق او دته په جندل دي لکه هغه وته وي او سمته وي په پیغمبر مبارک دا خوخيږي چې سر کې داخل دخول کې په خدا او د خوخي ان تقول چې خدا وته وي اعوذ بالله منك دا غدا خوخدا چې خدا باندې ورشي وته وي اعوذ بالله او کفوري دي وته جما او کړه به خوخنه ګوري بیا وایي چې دا خواهشمند ده د جما او چې دا نکلی کې وته اعوذ بالله منک او پیغمبر دې مجبور کړي بیا به خوخه بیا وایي چې دا ډېر سمجھ نه ده دا جما په خواهش نه ده دا وته وایي ویلم سولا تو چې پیغمبر راغلی وته اعوذ بالله منک په دې په مخالفه او دې له زمانه مشوا چې دا لمسون چا کړی دی عائشہ او حفصه کړی دی اوس مولانا صاحب دا حدیثونه خدای تعالی په کتاب الاشربه کې دا حدیث راغلی دی اذن دراوړ اب دراوړ خیر ته په دې کې د تفسیر کومه کتاب الاشربه کوم ځای کې نه راځي ادي دویم جلد کې دې روست راځي دا مونږ راکا او واسا کتاب الاشربه او واسا
اعلان وکړو کتاب ولا شیربر واسه یا به نه کېږي نه کتاب ولا شیربر واسه गुजरात के 2525 2024 जरा करेंगे हदीस का जो माना के जरा किताबुल अशरिबा Ramadan time है 2025 देखिए रोबा से देखिए ना हदीस का खबर में तो इसे समझ रहा बात है हदीस वगैरह बात है क्या बताइए मैम ने 5039 से 47 से बलद आता तो लेके बढ़ गए ذلك باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى بدر के हदीस से 5333 5333 और नफर मात्र 2545 हाँ 842 अजीबी के 842 अच्छा सवाल 2 साल में वेदांतों का कौन حدثنا سعيد بن ابي مريم وكذا مرة لنقران نقال جور كريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد قال ذكرت النبي امرأة من العرب دا عرب دي وخذ ذکر وکړو الګ دې نه سبا نیږي چې ذکر چا کړی دی پلان کړی دی بل چا فامر ابا اسيد الساعدي ان يرسل اليها فارسل اليها حکم پیغمبر مبارک ابو اسید تا ایور سره چې څوک وبسي ولېږي تو فارسل اليها فقدمت رانا تو فنظرت في وجوب بني ساعده هغه قلا کې داخله شو الذي باح کې ودت تسولدي قلا کې فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فاذا امراه ياخذ منكسه راسها سر يختتكل فلما كلمها النبي قالت اعوذ بالله منك قال قد أعزتك مني قالوا أغيب أتدرين من هذا خلق وتبي تتفضل تجد سوق دي قالت أغيب لا فتغفت نكتا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك تغواري
د دې نو دوه خبرې معلومې شوې. یو خدا چې ابو سعید نه ده راوستی، مخکې حاشیې د حدیث څه معلومه شوه، هم ولې د بخاري سند والا حدیث و. دویم چې څه معلومه شوه چې پېژندلی نه دی. او هلته عایشه او حفصه راځي ورته وایي چې پیغمبر مبارک دا خوښوي چې اعوذ بالله یې ورته ووایي. ٹھیک نو خبره پېژندلی دی، دلته دا معلومه شوه. او قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. او بل څه بل ځای کې څه وایي اعوذ کوم ځای کې دی وقع يوما فدخل عليها فلما كلمها قال اعوذ قال قد اعصتك مني قالوا لها من هذا قالوا هذا قالت كنت اشقى من ذلك. هذا برير سبيرا شوما تسجما برير سبيرا اذا پیغمبر نبی بنا مختلف تابع سوق رجا ویږي په خبره. اوس براشو مولانا صاحب د دې روایتو سندونو کې خو شک نشته چې د بخاري اسانید دی او مضبوط دي، مونږ شک نه کوو، لیکن دا روایت مسترب دي. ما یو کتاب ته ما وویل چې یو روایت په سند راغلي، سند به صحیح وي، بل سند به صحیح وي، او په روایت کې به استراب وي. نو دې کې تاسو حاشیو نور تطبیقات کړي دي، ما چې پکې کوم خپل تحقیق کړی باندې تاسو وایو. نو دې کې مولانا صاحب دې کې 9 استرابات کیسو 9 شمیره ځان سره اوسه. لومبه د دې په نوم کې اختلاف دی. ځان سره نوٹ کړه غوري ما د خپل طرف نه دا تحقیق لته کړی. لومبه د دې په نوم کې اختلاف دی. لومبه دا دی. نمبر 1 أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. جنوب میں أميمة لے او دا نعمان ابن شراحيل لولدا. دویم فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان دا. فاطمة دبا حوالة درکم خلوستو فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان. فاطمة الضحاك ابن سفيان لولدا. دریم اسماء بنت النعمان ابن الحارث ابن شراحيل دا. اسماء بنت النعمان ابن حارث ابن شراحيل. فرق دے وقتی أميمة دا دلتا سوي اسماء ومدار النعمان لولدا. نعمان ابن شراحيل ونعمان ابن حارث ابن شراحيل کی خبر نکتا تلیک نکتا نسبت کی. نعمان ابن شراحيل یا نعمان ابن حارث ابن شراحيل کی خبر نکتا. خبر پس کرا رہا بنو کی جوابتی أميمة وصدوق دا اسماء دریکو. سلورم عمرة بنت يزيد ابن عبيد. عمرة بنت يزيد ابن عبيد. عمرة بنت يزيد ابن عبيد. سلورم بنتم عمرة بنت الجون جونية وتوي. عمرة بنت الجون. شبكم عمرة بنت معاوية كندية. عمرة بنت معاوية كندية وما جونية تقولي جوني كندي دي أغا جدير في جوني كندي دي. نو عمرة بنت معاوية كندية. وما سنا بنت سفيان ابن عوف كلابية. سنا بنت سفيان ابن عوف. سنا بنت سفيان ابن عوف كلابية. أنتما أمامة أنت أمامة وذات جيدي أمامة. نهم ملائكة لسمع عالية بنت زبيان ابن عمر. عالية عين أليف. عالية بنت زبيان ابن عمر. عالية بنت زبيان بزويسرة ابن عمر. سوت توجو لس بيابن أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان. أسماء بنت النعمان ابن الحارث ابن شراحيل.
سلورم عمرو بنت يزيد بن عبيد، بنتم عمرو بنت الجون، شبابهم عمرو بنت معاوية كندية، وهم سنة بنت سفيان بن عوف كلابية، أتم أمامة، نهم ملائكة، لزم عالية بنت زبيان بن عمر، وجاء حوالي ورقم ففتح الباري. كل كذا سلام فتح الباري. أسد الغابة، أسد الغابة أو طبقات ابن سعد. تدريب كتابه بلا مفسر. فتح الباري أسد الغابة او طبقات ابن سعد. نو چې په نوم کې لس نومونو کې اختلاف راغی او به خدای استراحت. دویم دا اسباب د فراق څه دي چې په څه وجه جدا کړه. نمبر 2 اسباب د فراق چې په څه وجه جدا کړه. نو بخاری کې دي اعوذ بالله من کذا وجه. بخاری کې څه دي اعوذ بالله منک، دا غیر وجه. او په بارو کې دي فتح الباري کې اذا دعاها ذكر پیغمبر مبارک کو بدلا دا ورخه اذا دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نو قالت تعال انت تراك. اذا دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تعال انت دي وجه نه جدا کړه کبره وکړه. وفي بعض عليها مرض البرص، برص بیماری وبه. وفي بعض عليها مرض البرص. فتح الباري باندې حواله درکو. د دې دوارو د یو خو بخاری کې دي، دا دوه تم نه کې دي مولانا فتح الباري کې حافظ ابن حجر اذا دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال انت. وبعض كتب عليها مرض بس فتح الباري کې. او بعض كتب هل تهب الملكة نفسها للسلطة كبر يوم بخاري کې هل تهب الملكة نفسها للسلطة تکبر يوم. نو اسباب د فراق کې استراب راغی. اسباب د فراق کې راغی استراب راغی. دریم نکاح شوی و کنه و شوی لیکن استراب دی. دریم ځنی نکاح شوی و کنه و شوی په دې خو پیښ به کنه هغه استرابات خو پیښ به کنه. په بعضو روایتو کې راځي و نکاح چې نکاح شوی و. په بعضو کې راځي بخاري کې چې نکاح شوی و. او په بعضو کې راځي چې نکاح نه و شوی حبی نفسه کې لی او تیر کو. تزوج نه معلومیږي چې شوی و. تزوجها لکه پوهېږې الحقي باهلکې نه معلومېږي. او بعضو کې راځي چې نکاح شوی و خو راضي نه وه او پیغمبر مبارک ته د ناراضګۍ علم نه و. نکاح شوی و خدا راضي نه و او پیغمبر مبارک ته د ناراضګۍ علم نه و. او بعد له معلومیږي دا چې نکاح نه شوی حبی نفسه کې دي. ټول اختلاف درې څلورم نمدا یو د کلال کې ابو سعید راوسته و طبقات ابن سعد روایت معلومیږي. د طبقات ابن سعد روایت معلومیږي چې راوسته و وایا ابو سعید. بل نه معلومیږي اوتیه چې بل چا راوسته او کتاب الاشرفه کې نور الفاظ دي. اختلاف په دې کې چې چا راوسته ده. طبقات ابن سعد نه معلومیږي چا راوسته ده ابو سعید. انور نه معلومیږي او چې بل چا راوسته ده.
پنځم دا چې بعضو نه معلومېږي دا جدا واقع دي بعضو نه معلومېږي چې څه دي لیکن ابن سعد طبقات کې یوه ده شپږم څه دي شپږم دا دي چې دا اعوذ بالله ولې وایي دا دا وایي شپږم دا چې اعوذ بالله ولې وایي نو پیغمبر علیه السلام یې بعضو کې راځي چې پېژندلی نو اوس به ته وایي که نه وایي خدایه چې بیا چا ورته وایي چې دا خو رسول الله مبارک دی وایي نه زه سپېری یم هغې ورته وایي دا دې وپېژنې چې څوک دی وایي نه وایي دا خو رسول الله مبارک دی اوس غوندې بخاري کې وایي نو دا اعوذ بالله یو وجه دا وه چې حضور پاک یې نه دی پېژندلی دویم څه چې عایشې او حفصې دوکه کړې ده او بلکې وجیبه درته ویم چې پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده چې دا عایشې او حفصې دوکه کړه نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم انهن صواحب یوسف وکیدهن عظیم انهن صواحب یوسف صواحب یوسف وکیدهن عظیم هغوی خپله هم سوله چې ګورې په زور به در سره جما کوي په رضا ورسره ونه کړي اعوذ بالله ورته وایه نو پته ولګېده چې پیغمبر لکه نه پوه شوی پې نو هغې ته معلومېږي چې حضور پاک یې پېژندلی و وایي خدای نه پوهېږي یعنې یو وجه دا چې پیغمبر مبارک یې پېژندلی نه دی بل څه معلومه شوه چې پېژندلی دی عایشې صدیقې او حفصې ورته ووایي ښه اووم لزه دا خو اعتراضونه ومانه ناستې وه اوس یو څو اعتراض پرې نور کومه اجنبي سړی او پسې سینګلېږه ابو سید پیغمبر مبارک دی پسې یو اجنبي سړی ابو اسید ولې دیږه دا بعیده نه ده یو دویم دا چې پلار به ورته نه ویلي چې چا له دې ورکړو عجیبه ده پلار یې راغی رسول الله مبارک ته یو خشته جینۍ درته په نکاح کوم او لور ته به یې نه ویلي دا کېدی شي او لور به هم تپوس نه کړي چا له به بولئ دا کوم دی دا خو ډېره بعیده ده درېیم پیغمبر مبارک منکوحه نه وه نو بیا ورسره خلوت ولې کوي چې منکوحه نه ده رسول الله مبارک ورسره خلوت ولې کوي لاس ولې وروړي منکوحه نه ده خلوت ولې کوي که ته وایې یاره پیغمبر ته جایز دي دا بې د بل د رضا نه مداخله جایزه ده مناسب خو نه ده که ته وایې چې دا جایز ده پیغمبر یو ښځه ورسره راضي نه وي او پیغمبر خو ښایي راضي شو ده ټیک شوه مناسب دي هسې تاسو ورته تپوس کوو نه او کله منکوحه وه نو نورو امهات المؤمنین غوندې کور ته ولې نه بوتله چې باختر راولي منکوحه نه ده تخلي ولې کوي لاس ولې وروړي تخلي ولې کوي دومره دا پیغمبر مبارک دا شان دی سوال نه پیدا کېږي داسې به یې کړي او که منکوحه وه نو نورو امهات المؤمنین اوس په شان دی یې کور ته ولې سره دویمه برخه یې نه وه دا وایي او بل حضرت عائشه او حفصه به دا کار څنګه وکړي چې د پیغمبر او د بیبي په میاس کې اختلاف به پیدا شي عائشه او حفصه به څنګه داسې وکړي چې پیغمبر ته اعوذ بالله منک خو کفري الفاظ دي چې پوهه کړه چې پیغمبر مبارک دا خوښوي او اعوذ بالله منک ووایه نو دوی به د کفر الفاظ څنګه ورته ښایي او پیغمبر ته به دومره ضرر څنګه ورکړي او د دې نه خو مخکې نه تېر شوي دي چې پیغمبر مبارک کومه بیبي کړې ده په بیبیانو ورغلې ده په دعاګانې ورته کړې بارک الله فیک کیف وجدت اهلک تېر شوي دي که نه چېرته د دویمې درېیمې څلورمې بیبي په راتلو رسول الله مبارک بیبیانو د خفګان اظهار نه دی کړی دې نه مخکې نو حضرت حفصه او حضرت عایشه صدیقه دا څنګه به داسې وکړي
دې کې وړي نقصانات دي پیغمبر د دوکه ورکول یو ښځه ذلیله کول یو ښځې باندې د کفر الفاظ ویل دا کوم دی او چې ته مخکې د دې نه دا نه چې ګنې دی بس دا دویمه بلوا یا درېیمه بنوي ښه او بعضو کې راځي بعضو کې چې پیغمبر مبارک ته د حسن تعریف شوی و د چا د حسن نو ابو سعید ته ویل عجیب حسن تعریف وکړي نو صحابي ولې کې وځي او بعضو کې راځي چې پلار یې ورته تعریف وکړي واسطه خدای په دې کنه بعضو کې سره یو حضور پاک سره تعبیر شي تعریف د حسن او بعضو کې راځي پلار راوسته بلا بلا بعضو کې راځي چې بیا دا غریب د غم د لاس مړه شو خپا دا سوچ بخاری فتح الباری کې دی حواله درکو فتح الباری کې چې د صدا لاس مړه شو د غم د لاس ټول عمر بیا جړل دا معنا سوچ فتح الباری کې د غم د لاس مړه شو او الاصابه کې حافظ لیکي الاصابه کې چې ابو حسین نے تپوسو کا سوک ابو حسین نے تپوسو کا جو سوکم هغه ورته خپل کور کې با پرده اوسېږي د نکاح امید مکوه ابو حسین ورته په خپل کور کې با پرده اوسېږي د نکاح امید مکوه نو دا حضرت عثمان صاحب په زمانه کې دا وفات شو بیا نکاح ونکړه او د عثمان صاحب زمانه کې وفات شو الاصابه في تمييز الصحابه في معرفه في تمييز الصحابه مثلا اشاره کی یعنی یو ځای کې راځي چې جړل به د غم عمله په بل ځای کې سره دي چې ابو سعید ته وی سوکم په کور کې با پرده اوسېږي د نکاح امید مکوا نو د عثمان صاحب زمانہ کې دا به عمله شو اته صاحب کې دي بعضو کې سره دي اورخه دا کې صاحب کې دي دا چې رسول ته ما چې د دې نه پسې د مهاجر ابن امیہ مخزومی سره نکاح واده وکړ مهاجر ابن امیہ مخزومی سره چا سره مهاجر ابن امیہ مخزومی سره واده وکړ چې عمر صاحب ته پته ولګي د ناراضه سزا اراده وکړه چې ته د پیغمبر په نکاح کې او د پیغمبر بیبي خو به واده نه کوي واده نه څنګه وکړه عمر ته چې پته ولګېده نو د سزا اراده وکړه نو هغې ورته وي والله ما ضرب علی حجاب والله ما ضرب علی حجاب ولا سميت ام المؤمنين والله ما ضربت علی حجاب والله ما ضربت علی حجاب ولا سميت ام المؤمنين عمر بیا اراده پرېښوده او د مهاجر نه پس بیا د قیس ابن مکشوح سره نکاح کړی ده د مهاجر ابن امیہ مخزومی نه پس چا سره قیس ابن مکشوح کاف شین و حا قیس ابن مکشوح سره دا په حساب کې حواله مې درکړه او په طبقات ابن سعد کې څه دي چې دی به بیا دا ګډو چیلو پچې راغونډولې په کوڅو کې به ګرځېده دومره ذلیله شوه د ګډو چیلو د اوښانو سوټې پچې به راغونډولې هغې نه به یې خشاک جوړه څپیا کې ورته وایي که دا یې کې مړه شوه طبقات ابن سعد کې دي ته سوچ وکړه چې دومره یو روایاتو کې اضطرابات وي نو دا روایت قابل اعتماد کیدی شي خیر نو د انتهایی مضطرب روایات دي دې له موږ اعتبار نه نو بعد ما تاسو ته وایي چې مضطرب څه ته ویل کېږي اوس که مثال پته ول یو سند کمزوري وي بل مضبوطي یا هم ترجیح ورکړه مضطرب څه ته وایي ما روي على اوجه مختلفه ما ویلي یو روایت ګرځي نه مضطرب یو روایت دی دوی کی تعارض پکې راشي ګورې دا اصول کې تمام فائد اصول کې ویلي ما روي على اوجه مختلفه وسند کې یا په متن کې متساويه فی القوه په قوت کې برابر دي او توفیق تطبیق پکې یا ترجیح ممکن دي فلا خطا دا ضعیف قسم دی
بخاري کې ولې راوړ امام بخاري خو سند د وجه نه راوړ کنه امام بخاري ته خدا حدیث د خپل شرط مطابق سندن مضبوط ښکاري دا خو موږ پکې نور سندونه راوستل د طبقات ابن سعد او حافظ ابن حجر او الى اصحابه وغیره نه نور وکتل کم نه دا ورسه دا باندې چې حدیث ضعیف دی امام بخاري په دې نسبت باندې حدیث راوړي چې سند یې څه دی مضبوط دی لیکن نور اسانید دلی راغی د وجه نه مضبوط دي راغی د وجه نه استراب پیدا شي او مسترب حدیث سوي ضعیف دا بخاري په بعض روایت باندې اعتراض دی یو پکې دی نو تطبیق باندې موږ نشو کولی دوه پسې اشاره وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام بن يحيى قتادة عن ابي الله بن يونس بن جبير قال قلت ابن عمر رضي الله عنهما وعن رجل طلق امراته تقول ده مسألة كي طلق امراته وهي حائض تقول ده مسألة كي نو آية طلاق واقعي كان نو قال ابن عمر وتبي تعرف ابن عمر بيجن دار وتيار ابن عمر بيجن ما بيجن إن ابن عمر ذلك غايب طلق امراته وهي حائض فأتى عمر مناسبة دباب ذلك طلق امراته مشابهة كريوا سيكريو مشابهة دراغ عمر نبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها لكن فإذا طهرت رميت طهرنا لما كثير شو هذا اختصار فهم طهر دي قلت هل عد ذلك طلاقا قال أرأيت خبرك إن عجز واستحمق ألا يقع طلاقا خلاص شو خبرنا وتم رانا سيد التداوى وبعض من أجاز طلاق الثلاث تبى صبات الدنيا مقدر تيرشو يدري طلاقنا في يوم الجزء يولي أو كدريني لا مسألة من الإسلام إن شاء الله